د پلسم شعبان شپه او د پلسم شعبان ورځ د دې احادیث مبارکو کې هم ډیر فضیلت راغلی دی. نو عایشه بیبي شکی شوله چې د نبی علیه الصلاة والسلام د وجود مبارک خوشبو خو په دې طرف باندې ده، نو په هغې لار باندې روان شو. نو عایشه بیبي فرمایي وایي چې جنت البقیع ته لاړو که نه، نو نبی علیه الصلاة والسلام په خاورو کې پروت دی او تندی په خاورو لګولی په سجده پروت دی او جاړي، او په ژبه باندې دا یو آیت مبارکه دی چې ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. دا هغه خبره ده چې کوم عیسی علیه الصلاة والسلام کړې وه. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل امت متعلق الله ته فرمایي ان تعذبهم فانهم عبادک، الله زما د امتیان چې دي دا ستا بندګان دي، الله زما د امتیان ستا بندگان دی الله، کو تو ورته عذاب ورکې خو ستا بندگان دي، نو ستا نه څوک تپوس نه کولی شي، ته حق لري چې خپل بنده له سزا ورکړي. د پلسم شعبان شپه او د پلسم شعبان ورځ د دې احادیث مبارکو کې هم ډیر فضیلت راغلی دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی یو ځل د شپې را پاڅېدمه نو چې مې کتو نو نبی علیه الصلاة والسلام مې په خوا کې موجود نه دی. نبی علیه السلام مې ونه مونتو، وی زما په زړه کې دا راغلو چې نبی علیه السلام زما د خوا نه پاڅېدلی نورو بیبیانو له تلی دی، نورو بیبیانو له تلی دی. نو زه شروع شومه پاسېدم په نبی علیه الصلاة والسلام پسې، د یوې بیبي په کور کې مې تپوس کو چې نبی علیه الصلاة والسلام خو به دلته نه راغلی. پوښتنه مې شروع کړه، تپوسونه مې شروع کړو، وی هرې بیبي راته وی چې دلته خو نشته دی. ما وی چې څه یې کوې خو فاطمې رضی الله تعالی کره بتلی راشه زه د لور کره تپوس کم. وی لاړمه د فاطمې بیبي ور مې وټکاو، هغې راته وی چې ولې؟ وی ما چې نبي علیه السلام چېرته نشته دی دلته خو به نه راغلی. وی علي رضی الله تعالی هم راپاڅېدو، حسنین هم راپاڅېدل، ویښ شو، غم شو سره چې نبي علیه الصلاة والسلام خو مونږ کرم نه دی راغلی. نبي علیه السلام په دې شپه څه شو؟ وی هغه راسره ملګري شو، وی رالو مسجد نبوي ته چې کېدی شي په جومات کې. مسجد نبوي ته چې رالو نبی علیه الصلاة والسلام هلته موجود نه، هلته نه. ښه راسره فکر زیات شو، وی مونږ وی چې څه یې کوې خو نبی علیه الصلاة والسلام به جنت البقیع مقبرې ته تللی، او دا پته ورته څنګه ولګېده چې نبی علیه السلام به جنت البقیع ته تللی؟ یو خو دا دی چې د نبی علیه السلام عادت مبارکه دا و چې کله کله به د شپې مقبرې ته وښکاره کېدو. د نبی علیه السلام عادت مبارکه ده چې کله کله جنت البقیع ته به ورښکاره کېدو د شپې. او دویم علماو لیکلي دي وایي دا ورته د نبی علیه الصلاة والسلام د خوشبویۍ نه معلومه شوه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام په معجزو کې یوه معجزه وه چې نبی علیه السلام به په کومه لار باندې لاړ، په هغې لار باندې به د نبی علیه السلام د خولې مبارکې خوشبویي وه. د نبی علیه السلام د خولې نه به یو عجیبه خوشبویي تله، هغه چې به د نبی علیه السلام کم نږدې صحابه کرامو هغه به پرې پوهېدل، هغې به پرې پوهېدلو. نو عایشه بیبي شکی شوله چې د نبی علیه الصلاة والسلام د وجود مبارک خوشبو خو په دې طرف باندې ده، نو په هغې لار باندې روان شو. نو عایشه بیبي فرمایي وایي چې جنت البقیع ته لاړو که نه، نو نبی علیه الصلاة والسلام په خاورو کې پروت دی او تندی په خاورو لګولی په سجده پروت دی او جاړي، او په ژبه باندې دا یو آیت مبارکه دی چې ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. دا هغه خبره ده چې کوم عیسی علیه الصلاة والسلام کړې وه.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت متعلق الله ته فرمایي ان تعذبهم فانهم عبادك. الله زما د امتیان چې دا ستا بندگان دي، الله زما د امتیان ستا بندگان دي. الله کو تو ورته عذاب ورکې خو ستا بندگان دي، نو ستانه څوک تپوس نه کولی شي. ته حق لري چې خپل بنده له سزا ورکړي، ته حق لري. ځکه چې کله بچې غلطي وکړي که نه نو دا پلار والا سزا ورکوي. نو چې پلار والا سزا ورکوي نو څوک ورته دا ویلی شي چې ولې وخي. یو پلار د خپل بچې وخي نو څوک ته تپوس کولی شي هلکه دا ولې وایي بچی مې دی نو ستا پکې څه کار دی، زما د خپلې لار وخسلې زما زوی دی ستا پکې څه کار دی. او بل دا دی چې یو سړی بچی وایي نو خلک هم وایي هسې به یې نه وایي خو دې زوی به یې څه غلطي کړي ځکه یې وایي که نه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایل الله دا زما امتیان ستا بندگان دي. الله کو تور له سزا ورکوي نو ته حقدار چې سزا ورکوي، ته به هسې سزا نه ورکوي، څه خطایي به تې شوي. ځکه ان تعذبهم فانهم عبادک، الله ستا بندگان دي، ستا کو تور له سزا ورکوي. وان تغفر لهم، الله کو ته ورته بخنه وکړي که نه نو فانک انت العزیز الحکیم، ته زورور ذات یې. الله کو ته ورته بخنه وکړي نو الله ستانه څوک تپوس نشي کولی چې ده غلطي کړه ولې دې وبخو. ته زورور یې الله، زما امتیان دي یقینا غلطۍ به یې کړي خو الله کو تا ورته معافي وکړه نو ستانه څوک تپوس نشي کولی. الله تا ورته معافي وکړه نو څوک درنه دا تپوس نشي کولی چې ولې معاف کوي. الله معافي ورته وکړي. ان تغفر لهم فانك انت العزيز، ته زورور ذات او الحکیم، حکمتونو والا ذات. د حکیم نه څوک دا تپوس نشي کولی چې ده ته دې دا دوایي لږه ورکړه او ما ته دې ډېره راکړه، یا ده ته دې ډېره ورکړه او ما ته دې لږه ورکړه. ډاکټر نه دا تپوس څوک کوي نشي کولی. الله ته حکیم ذات، حکیم ذات. الله کو ته بخي او دا نیکۍ ورله داسې هم ورکوي نو څوک دا تپوس نشي کولی چې داسې ولې کوي. دا آیت مبارکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژبه باندې و. عایشه بیبي فرمایي زه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې راپرېوتم په ژړا شوم ورته. نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمیل چې عایشه ته ما پسې دلته رالې، ته ما پسې دلته رالې. عایشه ګوره چې په زړه کې دې دا و چې نبی علیه السلام د بلې بیبي کوټې ته تللی دی. کو ما ورته وایي چې قسم په الله د الله پاکه پیغمبره په زړه کې مې دا خبره وه. ما چې نبی علیه السلام زما نه تللی بلې بیبي له. نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمیل چې عایشه الله د الله رسول به ستا سره زیاتې کوي چې نمبر ستا دی نو زه به څنګه د بلې بیبي له ځمه. دا اوس هم د شریعت حکم دی ښه. د یو سړي ګڼې بیبیانې دي که نه نو په هغې کې به برابرې کوي په شپو کې، چې د یوې بیبي سره یوه شپه کوي د بلې سره به هم یوه شپه کوي، که د یوې سره دوه شپې کوي د بلې سره به هم څو کوي په شپو کې به برابرې کوي. برابرې د یو سړي ګڼې بیبیانې دي. ها که یو بیبي پکې دا وویله چې یاره زما ضرورت نشته زما دا شپه هغې له ورکه بیا دې ګناهګار نه دی. خو که بیبیانې ګڼې دی برابرې کوي. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام چې نمبر د عایشې بیبي و او نبی علیه السلام دا نمبر بل چاله ورکو خو زیاتې و که نه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل عایشه الله او د الله رسول به ستا سره زیاتې کوي چې نمبر ستا دی، زه بلې بیبي له لاړ شمه. عایشه زه اوده ومه، زه اوده ومه او جبریل علیه السلام راغی، زه یې راویښ کړمه. ما ته د الله پاکه پیغمبر ته خو اوده تا ته پته نشته نن کومه شپه ده، تا ته پته نشته نن کومه شپه ده. ما ته وایي چې جبریل ما ته خو پته نشته دی، وایي چې نن خو 15 شعبان شپه ده، نن خو شب برات دی.
نن خو شب برات ته او په دې کې الله تبارک وتعالی دومره کسانو ته مغفرت نصیب کوي لکه د بنو کلب په بیزو چې څومره ویښته ولاړ دي. دا بني کلب په عربو کې یوه قبیله وه، دوی به دا بیزې ډېرې زیاتې رمې غټې غټې کنډه کې به یې ساتلې او هغه بیزې به یې ساتلې چې په هغې به ویښته ډېر وو. وی الله تبارک وتعالی په دې شپه باندې دومره خلکو ته مغفرت کوي لکه د بني کلب په بیزو چې څومره ویښته ولاړ دي. مطلب یې دا چې الله تبارک وتعالی پکې بې شمېره خلکو ته مغفرت کوي. ځکه د بیزو ویښته څوک شمارلی شي؟ نه شمارلی کېږي چې بیا غټې غټې رمې او غټې غټې کنډه کې وي د هغې ویښته به څوک شماري. مطلب دا دی چې الله تبارک وتعالی په دې شپه باندې ډېرو کسانو ته مغفرت نصیب کوي. وایي ما چې دومره مبارکه شپه ده چې زه لاړ شم چې د خپل امت دپاره پکې د مغفرت دعاګانې وغواړم. د خپل امت دپاره پکې څه وغواړم؟ د خیر دعاګانې وغواړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت لپاره ډېرې دعاګانې غوښتې دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی هر پیغمبر ته د یوې دعا اختیار ورکړی چې دا به دې ضرور قبلو. یو دعا غټه دعا وغواړه هغه به دې ضرور قبلوم. هر پیغمبر له الله دا اختیار ورکړی و. وی ټولو پیغمبرانو خپلې دعاګانې استعمال کړي په دنیا کې او الله ول هغه قبول کړي دي. لکه نوح علیه السلام چې کوم ډېر تنګ کو که نه هغه هم هغه دعا وغوښته وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. رب لا تذر على الارض من الكافرين دیارا. اے زما ربا زما د دې قوم نه په مخ د ځمکه ولاړ کور پرېمده ځکه چې د دوی نه پیدا کېږي هغه فاسق او فاجر وي. فاسق او فاجر. نوح علیه السلام هم هغه خپله دعا په دنیا کې څه کړله؟ وکړله او الله یې قوم نیست او نابود کو. خو نبی علیہ السلام هغه دعا نه دی استعمال کړي. په نبی علیہ السلام ډېر تکلیفونه راغلي دي خو نبی علیہ السلام هغه دعا نه دی استعمال کړي. یو ځل عایشه بیبي فرمایي وی ما د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو د الله پاک پیغمبره په تا خو ډېر تکلیفونه راغلي دي ډېرې سختې ورځې در باندې راغلي خو د ټولو نه سخته ورځ کومه وه په تا باندې؟ په تا باندې خو هغه ورځ هم راغلې ده چې ستا په مخ مبارک کې ستا د خول هغه کړۍ ننوتې. په جنگ احد کې یو ظالم کافر راغی او په نبي علیه السلام یې د غټې تیږې ګزار وکړو د کاڼې ګزار وکړو او دا پیغور یې وله ورکړو وی دا ابن قمیه د طرف نه واخله دا ګزار پیغور نبی علیہ السلام لور کو پهلوان ابن قمیه بدبخت نوم او دومره جوخ گزارو چې د نبی اسلام کمی د اوسپنې ټوپۍ په سر کړې وه د هغې کړۍ د نبی اسلام په دې مخ مبارک کې ورننوتې. د نبی اسلام غاښونه مبارک شهیدان شو. یو صحابي راغی هر صحابي په کړۍ باندې وس کوي خو هغه روزي نه. یو صحابي ورته خپل غاښونه اړم کړي چې په غاښونو ته یې دا کړۍ وباسي د هغې صحابي غاښونه ورته وشو خو کړۍ راونوتلې. دومره سخته ورځ په نبي علیه السلام راغلې ده. نو عایشه بیبي ورته فرمایي د الله پاک پیغمبر په تا ډېرې سختې راغلې دي خو د ټولو نه سخته ورځ په تا باندې کومه یوه راغلې ده؟ یا عایشه د ټولو نه سخته ورځ په ما باندې هغه ورځ د طایف وه چې زه طایف ته تللی وم او ما پسې د طایف خلکو هلکان راپسې کړو او په ما پسې چغې والې او زه په کاڼو باندې ویشتلم او زما د بدن نه وینې روانې وي. عایشه ما ته دا پته هم نه لګېده
چې روان د کم ځای نه یم او روان په کم طرف یم دا پته راته هم نه لګېده چې زه د کم ځای نه روان یم او چېرته روان یم دومره وارخطا وم دا پته ماته نه لګېده په ما پسې وړو چغې والې زه په کاڼو ویشتمه عایشه هغه ورځ په ما باندې ډېره سخته وه ډېره سخته وه چې کله الله تبارک وتعالی زما د حالت ولیدو نو جبریل علیه السلام یې راولېږو او جبریل علیه السلام ما ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر الله ستا دا ټول حالت ولیدو الله ستا دا ټول حالت ولیدو او د طائف والو د حالت یې ولیدو زه الله تبارک وتعالی را لېږلې ما او زما سره د غرونو فرشته هم موجود د پخوا کې مې ناسته ده او ته حکم وکړه د غرونو فرشته وایي چې زه به دې طائف والو باندې دا غرونه راجف کړم او دوی په منځ کې ومږم ختم یې کړم د غرونو فرشته الله را لېږلې ده چې زما محبوب ته ووایه چې صرف لږ غونته کې ته دا ووایه چې الله دا طائف واله تباه کا چې د غرونو دا فرشته پې دا غرونه ومږي په منځ کې دوی تباه و برباد کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمائے اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون الله تو ورته هدایتو کې خیر دی دوی نه پوهیږي الله تو ورته هدایتو کې خو فرشتي بار بار دا اصرار کو زه په دا غرونه رارتاوم دوی ختموم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو خبره وکړه وی خیر دی که دوی ایمان را نه وړي که نه ته دوی نه به پیدا شي هغه به ایمان راوړي خیر دی که دوی ایمان نه راوړي ته دوی بچیان به ایمان راوړي خو بیا هم نبی علیه السلام هغه خپله دعا استعمال نه کړه نبی علیه السلام فرمایي هر پیغمبر ته الله اختیار ورکړی دی چې دی هغه خپله خیره وکړي خپله دعا وغواړي الله قبول کړي وی هر پیغمبر غوښتي ده خو ما نه ده غوښتې ما هغه دعا د ځان سره پټه ساتلې ده دا به زه د خپل امت د شفاعت دپاره استعمالوم په میدان محشر کې الله عایشه بیبي فرمایي یو ځل مې نبي علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبر په میدان محشر کې خو به ډېره زیاته ګڼئ زه به په تا پسې چېرته ګرځم زه به تا کوم ځای موممه نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی عایشه په میدان محشر کې به ما په یو څو ځایونو کې ګوري اول به چې ما لټی نو ما به په حوض کوثر باندې لټی زه به په حوض کوثر باندې موجود یم ځکه زما امتیان به ډېرې ګرمۍ وخلي ډېر به تږي شوي زه به په حوض کوثر باندې ولاړ یم چې په خپل امتیانو باندې په خپل لاس باندې اوبه وڅکوم نو عایشه کو ما ګوري که نه نو اول حوض کوثر ته ځان را رسوه زه به هلته موجود یم د الله پاکه پیغمبره کو په حوض کوثر مې ونومونتی نو بیا به درپسې چرته ځمه عایشه بیا مې په پل صراط باندې ګوره زه به هلته ولاړ یم په پل صراط په خوا کې ما ګوره زما امتیان چې کله په پل صراط باندې تېرېږي زه به ورته ډاډګیرنه ورکوم زه به ورله دعاګانې غواړم عایشه ما هلته بیا ګوره د الله پاکه پیغمبره که په پل صراط په خوا کې مونتی نو بیا به درپسې چرته ګرځمه وی عایشه بیا مې د میزان په خوا کې ګوره چې کله زما د امتیانو اعمال تللی کېږي زه به هلته موجود یم او الله ته به سفارش کوم د خپل امتیانو الله نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپل امت باندې دومره غمجن دی دومره غمجن دی جبریل علیه الصلوۃ والسلام بوراق راوستو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ودرو وی د الله پاکه پیغمبره زه چې زو الله تبارک وتعالی لره الله دې غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ د په سوچ کې تل د بوراک ته نخ پکړي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا وایي د الله پاک پیغمبر بوراک ته ورخیږي کنه نبی علیہ السلام بیا نه ورخیږي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي د الله پاک پیغمبر زه درته وایم چې بوراک ته ور وخیږه
الله ځان له غوښتې د الله ملاقات لزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل جبرئیل چې زه بوراک ته وخېجم او الله لازم نو زما امتیان چې پاتې کیږي زما امتیان الله تبارک وتعالی وفرمایل اے د الله پاک پیغمبره زب په قیامت په ورځ باندې ستا د امتیانو متعلق تا خوشاله تا به خوشاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زب در هغه پورې خوشاله نشم تر څو مې چې ټول امتیان ځان سره جنت ته نه بوستي الله ورسره وعده وکړه کنه چې د قیامت په ورځ به زه ستا د امتیانو متعلق خوشاله او نبی علیہ السلام څه فرمایل زه به د هغې پورې خوشاله نشم تر څو مې چې ټول امتیان جنت ته نه بوستي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د خپل امت دومره فکر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل عائشه نن شب برات پلسم شعبان دی الله تبارک وتعالی په ډېر خلق معاف کوي نو چې نن به پکې زه په خپل امتیانو دپاره دعاګانې وغواړم نو انشاءالله پلسم شعبان لا تیر شوی نه دی را روان دی چې د دغې شپه باندې موږ د الله ډېره بندګي وکړو ډېر عبادت وکړو حدیث مبارک کې راځي په پلسم شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي څنګه چې د الله د شان سره ښایي اسمان د دنیا ته راکوشي الله تبارک وتعالی یو څو اوازونه کوي اے څوک سوال غوښتونکی شته دی چې زه سوال قبول کړم اے څوک د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتونکی شته چې زه ورته مغفرت وکړم اے څوک د غریبۍ نه تنګ راغلی زما نه رزق غوښتونکی شته چې زه وله رزق ورکړم الله تبارک وتعالی په خپل اوازونه کوي اے څوک سوال کوونکی شته چې زه سوال قبول کړم الله تبارک وتعالی نه چې سوال کوي الله خوشحالیږي او د بنده نه چې سوال نه کوي بنده خوشحالیږي بنده نه چې سوال کوي خفه کیږي او د الله نه چې سوال نه کوي الله خفه کیږي الله تبارک وتعالی فرمایي اے څوک سوال کوونکی شته زه سوال قبول کړم راپا بسې پلسم شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی ته به ودرېږي او داسې دعا به وغواړي اے الله ستا محبوب ما ته فرمایي دي چې الله تبارک وتعالی په خپل آواز کوي چې څوک سوالګری شته دی چې زه وله ورکړم الله نن زه ستا په دربار کې سوالګری ولاړ یم الله ته په خپله وایي څوک سوال کوونکی شته الله ستا په دربار کې زه سوالګری ولاړ یم داسې دعا به وغواړي الله فرمایي څوک مغفرت غوښتونکی څوک بخښنه غوښتونکی شته زه یې بخښنه قبول کړم ته الله ته وجاړه وایي الله زه ګناهګار یم که نه الله زه ګناهګار درته ولاړ یم ته وایي زما نه بخښنه وغواړئ الله زه درته ولاړ یم الله ماته زما ګناهونه وبخښه الله فرمایي څوک رزق غوښتونکی شته زه ورته رزق ورکړم وایي الله دا غریبۍ تا راوستي دي الله دا سختې تا راوستي دي الله زه رزق غوښتونکی یم الله د انسانانو نه غواړم الله ستا نه غواړم الله هم ته به یې راکوي الله د انسانانو په خزانو کې کمی دی الله ستا په خزانه کې خو کمی نشته که نه داسې دعاګانې وغواړه راپاسه الله ما له رزق راکړه الله زما ګناهونه معاف کړه الله تا ته سوالګری ولاړ یم داسې دعاګانې وغواړه ته ګوره چې الله تبارک وتعالی دې دعا قبلې او که نه قبلې الله د دعا دپاره ګوره څه شرایط دي دعا دپاره څه شرایط دي یو شرط دا دی د دعا دپاره اول شرط خدا دی چې په ګېډه کې د حلاله روزي پرته وي
ځکه چې په ګېډه کې حرام وي الله تبارک وتعالی د دغه انسان دعاګانې نه قبلوي. بیا حدیث مبارک کې راځي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك. خوراک دې د حرامو، سکاک دې د حرامو، جامې دې د حرامو، بیا به دې دعا د کم طرفه قبول شي. د دعا د قبلېدو دپاره اول شرط چې دی هغه رزق حلال دی. دویم دا دی چې په خاصو اوقاتو کې الله دعا ډېره قبلوي. مخصوص اوقات دي لکه د فرض مانځه نه وروستو الله تبارک وتعالی دعا ډېره قبلوي د فرض مانځه نه وروستو. د چاربانګي په ټیم کې الله تبارک وتعالی دعا قبلوي. نو مخصوص اوقاتو کې دعا غواړه. دارنګه چې کله دعا غواړې نو په غفلت سره مه غواړه، په یقین سره غواړه. داسې مه وایه الله کو ستا خوښه شي نو را به یې کړي، الله کو ستا خوښه داسې مه وایه چې الله کو ستا خوښه شي، والله رایې که ته به یې راکوې الله ته به یې راکوې، زما یقین دی. دعا په یقین سره غواړه. او دغه رنګ چې دعا شروع کوي که نه د هغې نه مخکې د الله صفات بیان کا. الله ته رحمانې، الله ته رحیمې، الله ته غفورې، الله ته کریمې، الله ته ډېر سخي ذاتې. د الله ښکلي ښکلي صفات بیان کا، صفات بیان کا. لکه حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی او مونځ یې وکړو او ډارې کې لاس پورته کړو، وی اللهم اغفر لي، الله ماته بخښنه وکړه. الله ماته نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل ډېره تلواري دې وکړه، ډېره تلواري دې وکړه. په دې دوران کې بل صحابي راغی چې مونځ یې وکړو نو د الله ثنا صفات یې شروع کړو، د الله صفتونه یې وکړو. بیا په نبی علیه صلات وسلام درود ووایي. نو چې څنګه په نبی علیه السلام یې درود ووایي، نبی علیه السلام ته آواز وکړو، وی ای زما صحابي اوس یې غواړه الله یې درکوي، اوس یې غواړه الله یې. مطلب دا دی چې لومبې د دعا نه د الله صفتونه بیان کا، بیا په نبی علیه السلام درود ووایه او بیا وروسته څه غواړه؟ دعا غواړه. دا د دعا طریقه ده. نو به هر حال 15 شعبان را روان دی، 15 شعبان د هغې په شپه باندې د الله تبارک وتعالی عبادت هم وکړو، د ځان دپاره دعاګانې هم غواړو. نبی علیه صلات وسلام په موږ باندې ډېر زیات مین دی، زموږ دپاره ډېر غمجن و چې موږ د نبی علیه صلات وسلام سره مینه وکړو. د نبی علیه صلات وسلام سره مینه دا ده چې د نبی علیه صلات وسلام په سنتو باندې عمل وکړو. یوه خبره د ټولو نه لازمي خبره دا ده چې د نبی علیه السلام په سنتو باندې څه وکړو؟ عمل وکړو. دویم په نبی علیه صلات وسلام باندې درود زیات وایو. څه پرې وایو؟ درود زیات وایو. صرف د نوم مسلمانان نه، الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب